آنلاین گیم به کو په هغه آنلاین گیم کې چې کوم دی هغه 15 لک روپۍ قرضدار شو. هر ماشوم سره په لاسو کې موبایل دی، موبایل ورسره دی او موږ د دا تپوس نه کوو چې بچی ته په دې موبایل کې څه کې. هغه برداشت نه کو، هغه زهریلا دوایي وخوړه او ځان یې مړ کړ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو J91 نیوز سره زه یم عزیر خان. ګرانو کتونکو نن به تاسو سره په دې ویډیو کې د سوات یو واقعه شیر کوم چې موږ وګورو نن سبا هر ماشوم سره په لاسو کې موبایل دی، موبایل ورسره دی او موږ د دا تپوس نه کوو چې بچی ته په دې موبایل کې څه کې. سوات بره باندې سیمه کې داسې یو واقعه راغلی ده چې 14 کلن ماشوم کاشف ولد اکبرزاده هغه به آنلاین گیم کو. آنلاین گیم به کو په هغه آنلاین گیم کې چې کوم دی هغه 15 لک روپۍ قرضدار شو. چې 15 لک روپۍ قرضدار شو نو مقامی ذرایع دا وایي چې لکه مطلب هغه 15 لک روپۍ قرض دا سوچ مطلب ټینشن پیو او هغه برداشت نه کو، هغه زهریلا دوایي وخوړه او ځان یې مړ کړ. ګرانو کتونکو دې د خبره کې زموږ دپاره ډېر غټ میسج پروت دی. میسج دا دی چې موږ د خپل ماشوم نه دا تپوس نه کوو چې ته په دې موبایل کې څه کې، ته پکې څه ګورې، کم گیم کې کم گیم نه کې. هغه گیم مطلب سوات بره باندې سیمه کې 14 کلن کاشف نن چې دا زهریلا دوایي وخوړه نو دا د خپل مور پلار دی تپوس نه و چې لکه مطلب دی په دې گیم کې 15 لک روپۍ قرضدار شو. چې قرضدار شو نو هماغه انسان هغه ذهني هغه ټینشن هغه سات تر ساعته سیوا کیږي او هغه برداشت نه کو، هغه راغی زهریلا دوایي وخوړه او ځان یې مړ کړ. ګرانو کتونکو دا واقعه سوات بره باندې سیمه کې راغلی ده. نو زه تاسو ته درخواست کوم چې تاسو خپلو ماشومانو سره موبایل ورکړي دي خو باقاعده تپوس ته کوئ چې بچي ته دې موبایل کې څه کې، څه پکې ګورې، څه گیم کې څه نه کې، چې هغې ته پته لګي والدینو ته چې زما دا زوی زما دا لور په دې موبایل کې څه کوي. اوس د سوات بره باندې سیمه کې په کاشف ولد اکبرزاده کوم واقعه راغلی د خودکشي یې کړې ده نو په دې باندې اوس د خاندان والم خپوي، د مور پلار به هم خپوي. د څه د وجې؟ د یو گیم د وجې هغه 15 لک روپۍ قرضدار شوی. نو ګرانو کتونکو تاسو ته درخواست کوم چې خپلو ماشومانو له موبایل ورکوئ او هغې پکې گیمونه کوي، نور چې څه ایپس کوي چې څه هم کوي نو باقاعده د خپل ماشوم نه تپوس کوه چې مطلب لکه ته بچي په دې موبایل کې څه کې څه نه کې. نو دا به زموږ دپاره پیدایي څنګه چې نن په سوات بره باندې سیمه کې دا واقعه مخې ته راغلی ده. نو الله دې نه کي خدای دې نور داسې واقعې نه راولي. خو که څوک تپوس د خپل ماشومانو نه کوي نو زه وایم چې داسې به بیا الله دې نه کي هر کور کې به داسې غم وي. نو ګرانو کتونکو دا مې تاسو سره د سوات یو سټوري بیان کړه. ما لغه کې اجازت د الله په امان.